السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمند زمونږ چې نن کومه موضوع ده نو هغه د اودس چاردام مکروهات دي چې فرض سنت مستحب هغه مونږ ویلو، خو د اودس چاردام چې کوم مکروهات دي چې په کوم باندې د اودس په ثواب کې کمی راځي نن به انشاءالله هغه وایو. نو په هغې کې اولنی نمبر دا دی چې مونږ کله اودس چاردام کوو نو په پاک ځای باندې به کینو، په څښا ځای باندې به اودس چاردام نه کوو، ځکه چې اودس چاردام کول چې دی دا مونږ د پاکۍ دپاره کوو، د دې دپاره کوو چې مونږ ته بې پاکي حاصله شي. نو چې په څښا ځای باندې انسان ناست وي نو ده ته بیا پاکي نه حاصلېږي، ځکه چې ده به د اوبو نه دارې کېږي، د کپړې به بې لمانځه کېږي، کپړې به یې څښا کېږي، خپو ته به یې څښاوالي راځي، د دې وجې نه پاکي نه راځي. د دې وجې نه په پاک ځای باندې اودس چاردام کول دا پکار دی چې سړی د ګندګۍ د ځای نه ځان بچ وساتي. دویم نمبر په هغې کې دا دی چې په ښی لاس باندې بغیر د عذر نه پوزه پاکول دا هم نه دي پکار. چې د یو انسان عذر نشته، د ده ګس لاس پک دی، نو پکار دا دی چې د استنجا هم په ګس لاس باندې کوي، او دغه شانتې کې پوزه پاکول چې دا هم په ګس لاس باندې پکار دی چې د ښی لاس استعمال پکې ونه شي. د ښی لاس استعمالول د استنجا دپاره او دغه شان د پوزې د پاکول دپاره دا منع دي. نه دي پکار چې په ښی لاس باندې انسان یا استنجا وکړي او یا په ښی لاس باندې انسان پوزه پاکه کړي. په دریم نمبر باندې په دې کې دا دی چې په اودس چاردام کې خبرې کول چې انسان دنیایي خبرې کوي چې د هغې څه پیدا نه وي دین ته، اودس چاردام ته، او یا نور څه آخرت خبره نه وي، خو چې صرف او صرف د دنیا خبرې دنیایي خبرې کول په دې کې نه دي. څلورم نمبر دا دی چې انسان کله اودس چاردام کوي او دی په مخ باندې دومره په تیزه باندې اوبه را اچوي چې دی خواته نور کسان ورسره ناستې ملګري ناستې یا خواته وچ زګی او دی پې هغه هم لمدی، نو اوبه به دومره په قلاره باندې مخ ته را اچوي چې صرف ستا مخ لمدېږي او د هغې نه اخوا اوبه یو طرف ته او بل طرف ته نه دانګي، او یا دې خواته څوک ناستې چې هغوی ته تکلیف هم ونه رسي. د دې پکې هم خیال ساتل پکار چې د اوبو راچول په مخ باندې دا په صحیح طریقه باندې وشي. په پنځم نمبر باندې دا دی چې انسان اوبه استعمالوي د اودس چاردام دپاره، نو چې دی دومره اوبه استعمال کړي چې د ده پې اودس کېږي. زیاتې اوبه استعمالول دا چې دی دا اسراف دی، زیاتې اوبه به هم نه استعمالوي، او یو انسان به دومره کمې اوبه هم نه استعمالوي چې هغه په کنجوسۍ کې راشي چې د ده اودس پې صحیح ونه شي، د ده د اودس چاردام سزګونه وچ پاتې شي. نه، په دومره طریقه به اوبه استعمالوي چې په څومره اوبو باندې د ده صحیح طریقه باندې اودس چاردام کېږي. نو د اوبو خیال به ساتو چې په اوبو کې رانه زیاتوالی او کموالی رانه شي. دغه شان په شپږم نمبر باندې اودس چاردام کې سنت پرېښودل چې انسان په سنتو عمل ونه کړي، نو دا مکروه دی چې د اودس څومره سنت دی نو پکار دی چې په هغو سنت باندې مونږ پوره عمل وکړو، د هغه سنتو اجر مونږ ته پوره میلاو شي. د دې وجې نه د ټولو سنتو خیال ساتل او چې سنت پرېږدی نو دا مکروه دی په اودس کې، نو سنت به پکې نه پرېږدو. وما علینا الا البلاغ.